او ریوړلو دی سړی له ورکړو. غالب ادا دا چې شافور شیخ په نشر المرجان کې لیکلي دا زینب رضی الله تعالی عنها وا خولې ته پاکي کړلې او دوی ویل بچي استاد پلار پیغام با الله د دنیا ګډ ګډ ترسي حتی تر دې چې د ناوګي دی جمعات ته هم دا پیغام را ورسي. په دې ځکه کې د خپل تر دا وراره ویشتو فصفا کې د خپل تر دا وراره ویشتو د صفا په ډیرای باندې او یو ورځ روح المانی لیکلی د خپل لاس ته د سی گوا د سی وی دا لاس دا باغ وخت کې چرته چې محمد دا خبرې کوي چې قیامت دی او بیا به چا زور نه چلیږي وی دا لاس په د لاس وبته چل شوی. الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی راولې غلا ته مخه پکېګا کتاب کانو ولي کنه نستا د کانو اشتل زد اسمان نه نه ما زما د عرش نه کیمرې لګېدلی ستا ټول پروګرام زینم ته چې د چا د پاره اشتل شي په کومه مسله باندې اشتل شي او د کم ذات د پاره اشتل شي نو ما ارڅ ولیدل نو دا خیره الله را ولېګلی دا ابو لهب په حق کې تبت یدا ابي لهب هلاك دشي دواړه لاسونه د ابي لهب وتبو هلاك شول. ته خیره مکوا زما استا خیرو ته ضرورت نشته دی. وګوره د انبیاء تاریخ وګوره کنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم سخت نه راوته په طائف کې ویشتو په ذوالمجاز کې ویشتو بیا دې ته سوچو کا د قبول حبد لدی په دارالندوه کې راټول شلو وای راځي شړوي د کلی نه شړو مشوره او توکل مړ به کو جیل ته به واچو قتل به کو او به باسو شیطان و دویل د خپل کلی نه و باسي مړې کوي په شریکه قومي مړې ته ساس کوي. یره دی خلکو دی انبیاء کم جرم کاو دې ته سوچو کا فکر وکا او تقریبا 9.5 کال نوح علیہ السلام د قوم تکلیف برداشت کړي. 80 کال موسی علیہ السلام د فرعون د لاسه تکلیف برداشت کړي. الله وی ته او سلکوا ته د الله د دین خدمت کوا خیره مکوا کتی کې کنه استاد خیرونه مخ کی چې استاد لپاره کوم رکاوټ دی هغه مادر لګلې دی خیره مادر لګلی. تبت یدا ابي لهب هلاك دشي دواړه لاسونه د ابي لهب وتبو هلاك شول. د جنگ بدر په ومه ورځ باندې بیمار شو او ننکۍ پر راوختلې چې کله په ننکۍ راوختلې نو بس خزم د ځان جدا کړلو بچوم د ځان جدا کړلو. څنګه چې نن کرونا وایرس لګي کنه دغه وخت کې په هغه وخت کې ننکۍ هم لګېدلې بس دته د هغه وخت کرونا وشوله د کور نه بار کو ډوډۍ اوبه یو شی بل شی بار ورکو بس د کور نه بار مړ شو په ذلیله مرګ باندې دې څه شو مړ شو زما عزت مندو. او دومره پورې تفسیرونه لیکلي چې د دنیا خبر هم نه دی نصیب شوی. دا خلک چې پکې تذکر او بیلچا وایي دا خبر ده نه دی نصیب شوی. زامنو ته چاویل حقې کوي ویل نه مونږ نه شو خولې ولی ویل دا بیماری مونږ پورې بلا پوری کیږي. نو بیا د باندو نه سوکرال یا دونو کرانی روختل د غرونو نه او روح المانی لیکلي د رنګ تور تور کسانو پیسې ول ورکړي ویل دا زما د پلار لاش خخ کوي. نو چونکی عظیم لاس نه ورړل اغیموی اړمونه ورکړل که سړی چې غټه غټه په اړم باندې اړی نو یو قول مفسرینو دا کړه چې یو کند واکند دې گزار کو د پاسه په کانی څکړه ورويشت او قبر کې تذکر او بلچنه د کړنګېدلې. او دیم قول دار چې نه د یو باروا دې باری ته تکیا کړلو او کانی پسې ورويشت لکه سړی چې سپې په کانو کې سکی پټي بد دا مهود قبر چې منګه او تاسو یې کړو دایم نه دی نصیب شوی. بد د عام یو ډېرې په پاسه د کانو سره ساس شوی دی. خو ګوره دی وخت کې د په عذاب کې دی دی وخت کې په اور کې دی
تبت یدا ابی لهب هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابي لهب او تب هلاک شول. دا خو خیری شو، یعنی مطلب دا دی الله هم دې بچو ساتي چې الله چاته د اسمان نه خیریو کې چې الله اس دې مات شه. چې ته داعی ولې او د دین خدمت کوي او دی ولې اوهو نه سوچ پکار دی چې موږ په چا باندې گزار کوو کنه. یو خو دنیایي مفاد دي او یو کله کله دي سي کنه سړی ویل کوي دا مولان هم پکې وای نو که چرته تی په دې سوچ وې چې د دین خدمت کوي او تبلیغین دي کنه ویل کا دیله مې ډنډرا خطا کوي. نه فکر بکې سوچ بکې دې کې گزار چې ته کې کنه نو دا گزار ډیر سوچ غواړي. ته خو به گزار وکې کدا سړی د الله د دین خدمت کوي او په خپل نیت کې خالص یو مسلې حق یو سچ می او رښتینی می او ته په د گزار کې نو دا گزار خود چا سره مشابه دی او دا سړی هم د چا سره کوي مشابه دی. دا څنګه چې د اخیری تعالی شي شامل شي تی خیرو ته بس دا شوی دی. دا یو قالب جوړ دی یو شاهراه جوړ دا که څوک دې ته ځان داخلي په دې چوکاټ ورغه د اخیری شوی او قبول دي او که څوک ته ځان بچي نو ته دینه بچیدلې شي. ګوره دا یو مثال دی قرآن دا یو نظیر پیش کړی دی دا به تر قیامت پوری وي. دا سبق دی. نه سوچ بکې چې ته پچا گزار کې او بیا د دین په خاطر وکې نو تا ابو لهب خو نشتا ور ابو لهب نشتا خدا ابو لهب په قدم چې څوک لاړې نو دا خیره هغه تسلی شامل دي. ها الله دې بچو محفوظ ساتي. تبت یدا ابی لهب هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابي لهب تب هلاک شول. ما اغنا فدور نکړه د تمالو مال د او ما کسب اولاد د کسب اطلاق په اولاد باندې کیږي. حدیث کې دي مال د خپل ګټلې سرمایا کسب اولاد د ګوره څومره انسان چې مهنت کوي نو دنیا کې پیسې ګټي او د اولاد د پاره لګي وې زما دا بدن بیا 40 سال بعد جواب تا ته هر جوړ درکې چې بس هغه وخت نه دی روري ته اوس د بارې نه نشي دنګلې. نو مال او اولاد خلق د سہولت د پاره ګټي رستمات سہولتي راحتي زما جون صحیح او زما مرګ برابرۍ د مال او اولاد دواړه پکار نشو. نه مال پکار راغې نه اولاد پکار راغې تر دې پورې اولاد خو اخیری د غزي چې کله د پلار ډېرې جوړ کی کنه نو بیا له مطمئن شي ظاهره وي دادا برابر سنبال شو اولاد چې دې زمنګ طرف ته سخات پکې وی شي او میخم خبره براله لکړي کنه نو ځا ویره سخاتم خ پورا ورسېدو برابر څوک پاتې شوی نه دي او ډوډۍ خلکو ته برابر ورسېدله او ډېرم په خبر برابر وشو نو چې دې بیلچی او تذکوري وکړنګيږي کنه ل جمع شي وېزه برابر هم خخ کو بابا کنه او چې ستا د په قبر کې هغه تذکور او بیلچم کړنګونه کی ډېرې مون شي نو دغه اولاد خو بيخي دي سي کنه او چې ستا به د اخرت هم هغه عملم د اولاد د سي عمل نه کنه. اوس عتبه ده د اولاد دي اولاد هم د سي اولاد نه چې فائدې ورکړه نو اولاد دو زامن یو دواړه د نبی رسول الله زمانو ویلې لاړ شه او شابه دواړه جنکې طلاق کوي دواړه شابه ایو ته ویل طلاق مکاو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ باندې لاړې ام ورتوکا او عربو کې چې د پچا لاړې ورتوکړې مړه نو لکه د ټوپک دس چې په وای دومره بد لګي ها اوسم بد لګي ته حرم کې صرف د عربي په مخ کې تف قدر ته وکتف نو هغه یو راغې نو د نبی له صلوات والسلام په مخ کې دا غلور هم طلاق کړله او ول د استا اسلام هم ستا په مخ باندې درولم نبی له صلوات والسلام خیره وکړلې اللهم صلت علی قلبا من کلابک یا الله پد باندې د خپل سپونه یو سپه مسلط کا خیره وته وکړلې قبول شولې ابو لهب شام ته روان دي دا زوی مر سره دی وی
نو چې کله یو صحرا ته لاړې قافلې یو ځای کې پړاو واچو شپه ده چاو ته ویل ګوره دلته شرمخان دي ښه دي شړه کې نو دې ډېر هوښیار وي اشتلې په زړه بیداري د چار چاپیره اوښان څملول بیا یې د اوښانو نه دې خوا د اوښانو کجاوي پوله کړلې بیا چې څومره قافله وه هغې څملوله دا زوی په منځ کې څملو شپه چې ولیکله په ښه شوه که نه بس د نبی علیه صلات وسلام خیرې قبولې وي شرمک راغی یو یې بوی کوو چاته غږ هم نه کوو بس راغی او د کم کسې چې ټارګېټ و هغې مقل ته مات کو ایسته په هغه ځای کې ختم کړلو نیست و نابود یې کړلو نو اولاد هم په کار رانغی او مال هم په کار رانغی الله هم دې د داسې انجام نه بچ او محفوظ وساتي ما اغنا فیده ورنه کړه د ته مالو مال د ده وما کسب او دارنګې اولاد د ده سیصلا نارا زر د چې ننوځي به دی اور ته ذات لهب چې د لمبو والا اور دی ګوره دی خو مړ دی په دغه ځای کې بارې ته تکیا دی سیصلا سین د استقبال قریب د پاره دی بالکل بس د دنه چې کله روح تللی دی دته عذاب قبر څه دی شروع دی دا نه دغه عذاب قبر چې دا کوم د قبر هغه دی هغه خو دی دته عذاب باره شروع دی عذاب کټم شروع دی چې کله مړ شي الله هم دې بچو محفوظ وساتي روح دنه لاړې په دغه کټ کې دله شروع دی کټ کې دا خو قانون دی چې کله ستانه سازي الله دې را باندې اسانه کي د مرګ چپې نو چې کله حاضري وشي دې طرف ته که نه دې طرف ته او دې طرف ته خواښې ده سخر دی انګور ده بچې دی نوسې دی کړوسې دی مال دی هر څه ته او فرشته راله کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق رسا دی مرغټ ته روح راورسي دې ځای کې خو هغوی ناستې دي اوس دې وخت کې دا د دواړه عالم څه کوي پروګرامي دي د دې ځای نه رسختلی او دې خلکو سره د څه دی سر دی دې وخت کې دته دواړه نقشې پیش کېږي الله دې را باندې ډېرې اسانې کړي او دا د روح ایستل ډېر مشکل کار دی او چې روح په څه ترتیب باندې خیږي او کم سکرات د موت زما عزتمنده نو ډېر سخت حالت دی الله دې موږ او تاسو ته بیخي اسان کړي بس د ریخمو په رومال کې دی رانه الله جل جلاله واخیستلی او د کشمالو په خوشبویي کې دی رانه الله جل جلاله په سهولت واخیستلی نو دی خو دغه وخت کې پروت دی په دغه ځای کې دی خو الله جل جلاله څه فرمایي سیصلا نارا زرد چې ننوځي به دی اور ته ذات لهب چې د لمبو والا اور دی بس دی مړ شو اور ته تللی دی تا ابو لهب نور ترونه الله یاد نه کړه ګوره دا ولې دا ځکه چې دا د میشن رکاوټ و د نبی علیه صلات وسلام د میشن د پاره رکاوټ دی جوړو نو ځکه دا الله یو نمونه جوړه کړله موږ او تاسو ته دا سبق دی ګوره د دې صفاتو نه ځان وساتئ چېرته د حق مقابله ونه کړي چېرته د قرآن مقابله ونه کړي چېرته توحید ته سنت ته ایمان ته یقین ته رکاوټ واقع نشي بس که واقع شولې نو د دې سړي نمونه عبرت او نشانی وګوره ښځه بس سړي به ځان ویری چې بس موږ یاد شوي موږ به د حق تقابل نه کوو ښځې به ازادي نه وامراته خزدد حمالت الحطب قرآن جامع معنی کتاب دی څه ښایسته کتاب الله را کړی زما عزتمندو د ژوند هر موړ ښیي سیاست درته ښیي خلافت درته ښیي امارت درته ښیي د کور ژوند درته ښیي د دکان ژوند درته ښیي د بازار ژوند درته ښیي معاشره درته ښیي حقوق درته ښیي بس داسې جامع معنی کتاب دی ښځې ته د خپل ژوند موړ ښیي سړي ته د خپلې زندګۍ موړ ښیي سړي ته خپل لایحې عمل ښیي زنانه ته خپل طریقې کار ښیي وامراته ښځه د حمالت الحطب بارونکې د لرګو به وه دا د نبي علیه السلام چاچي وه اوس دې کې یو پوره پسې منظر سبق پروت دی
قرآن عظیم شان خو د سبق کتاب دی، د واز کتاب دی. جاءتکم موعظة من ربکم، د واز والا کتاب راغلی. استاد واز راته وکا وای راځه قرآن راواړه او مړه چې واز ته وکم چې قرآن کې کوم واز پروت دی. خزه د اروانو میوه د حرب لوروا ام جمیل دای کنیه وا په یو سترګه کاڼی وا. خو چې څنګه د نبی علیہ السلام چاچا دشمنو کنه چاچیم د قرنګي مخالفه وا او دام د میشن مخالفه وا. دی به څه کارونه کول؟ د دې خو نور وس نه کېده. دا بسار کې تلله غرله او زما عزتمندو د غره نه به دا د خدای غنې راغونډې کړلې، کړکړې او پلوڅې او د کیکر او چې څه به وس کېده او ګېډې به ته جوړ کړلو، را به وړلو چې ما خوستن تیاره به شو. د نبی علیہ السلام د صحابه په لارو کې به خورې کړل چې دا خانه کعبې ته راځي چې دته تکلیفي. او تفسیر المانی لیکلي د الله دې نظام ته ګوره، الله جل جلاله باغا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درېخمو خط کړل ایسته اړو پروا به نه و، خو دې خو بخپل وس وکړل. یو قول دا دی چې دی بدا کار کوو او دام الله څنګه مړه کړله، ګېډې را په سر کړی دی او دمه یو ځای ته کېښوستله او دی بیا ستلې دی مرۍ څه غوټه ورکړه، شانه وله فرشته راله ګېډې یې ته کته راوارته وه. اق خپل بیا ستنه او الله جل جلاله زندۍ ور واچوله، دا هلته مړه شوله. دویم قول مفسرینو دا کړی چې د ابو لهب دا ښځه چغلخوره وه، حمالة الحطب دا کنایه ده د دې نه بارون کې د لرګو وه، یعنی لرګو مطلب دا دی اور به بلو او پارسی کې ورته هیزمکش وایي اور بلون کې. عربی کې ته کنایه ده په حمالة الحطب لرګي وچتون کې. دا د عربو محاوره ده چې څوک د چا په منځ کې شیطانه کوي لکه وېدا چې کوم دی اور د خلکو په منځ کې څه کړی دی بل کړی دی. دا چغلخوره وه. دی به د نبی علیہ السلام او د صحابه او د دې په منځ کې چغلخوري کوله، نو بس په خپل منځ کې به ورانول او شیطان دا سودا ډېره ښه بدلوي. او بیا په عامو وختونو کې او بیا په دې روژه کې دا غدا ډېر کوششي چې بس چغلخوري وکړي. فقيه ابو اللیث رحمت الله علیه په تنبیه الغافلین کې یو واقع نقل کړي. یو چغلخور غلام یو سړی او خرڅول وي میلې له بوتو غلام خرڅو ملکه د سور د لک روپو غلام او خلاص پیرسي جوړ دي او قیمت 50,000 ویلو. چا وته ویل دا خو ډېر قیمتي غلام دی لکه ولې خرڅې دون ارزان؟ ویل د کې عیب دی. څه عیب دی؟ ویل دی چغلخور دی، قیمت خو لک روپۍ دی خور کو مې په 50,000 عیب به ښکارا ویلو. یو سړی پې راغی ویل مال راکه، هغه ویل واخله خو ګوره یو عیب پکې دی چې چغلخور دی. په لاس روغ دی ویل او خپو روغ دی سترګو ویل ښه برابر دی، نور خدمت به دې کوي ښه د نر غوندې، خو چغلخور دی. مړه ویل چغلخوري او عایشان شی دی نه پې څه کمیږي، زمونږ له به ګېډې میډې راوړي ټماټر به راوړي، زمونږ یې دغې دپاره. ویل ویخله خو چغلخور دی. صحیح ویخستو چې کور ته راغی څه ورځې خدمت مزمت وکړلو، نو دې ښځې له راغی دا چا چې اخیستی و دې ښځې ته یې ویل خبره نه؟ ویل خاوند خو دې بله ښځه کوي. ویل دا څه ویل؟ ویل هو خاوند دې بله ښځه کوي. ویل ما ته اورېدلي دي د دویمې ښځې بندوبست کوي. دې سړي له بیا راغی ویل چې خبر خو نه؟ ویل نه. ویل دا ښځه خو دې بل ځای کې د خاوند اراده لري. نو ښځې ته خو چې دا ووایه چې خاوند دې بله ښځه کوي، نو بنه خو څوک نه برداشت کوي چې برداشت کړي، مشکله ده. ځکه چې د قانون دا دی چې د زنانه ټول نظر په دغه خاوند باندې دا دې زما یي. نو سړی هم بدګمانه کو او سړی کله دا برداشت کولی شي چې حریم دې زما یي پامال کوي دي بل څوک. ښځې ته بله ورځ ویلې سړی خو ښځه کوي خو علاج یې درخیم. ویل څه علاج؟ ویل چرته مې یو عامل دمګرن دی صحیح کړی دی او هغه راته ویلي د دې خاوند د دې ګیرې یخته دی د مرۍ یخته چې د ګیرې کمې خته دي
هغه دوی اختر لري که تعویز بدلو کم په چا باندې بلا خزبانه کوي دا علاج صحیح کړی دی ویل دا خو ډېر آسان کار دی خاوند ته ویلې ویل ګورا تا ته مې ویلو چې د ښځې اراده دې بدله ده علالۍ خو دې علالۍ ما ته اورېدلي وژنې دي ځان ته مخه خالي کوي هوښیار اوسېږه صحیح ده خاوند ته ویلې ویل زه ته تجربه وکړه که نه ویل ته هسې ځان اوده که زه هسې ځان څه که اوده که په رښتیا مه اوده کېږه خو ځان اوده که بس ده خو ځان اوده کړلو هلته ښځې له ورغې ورته ویلې خاوند خو دې اوده دی ویل که د ګیرې اخته ته څه کې راکټ کې ویل تیاره موقع ده دې خو څه اوده نه و ځان یې اوده کړی و چې ځان اوده کړې خو لږې لږې سترګې غړی که نه نو هغې چاړه راواخیستله ویل موقع ده راشه دوه اخته دي ته بیا څه کې راکټ کې چې هغې چاړه راواخیستله او خاوند له ورځي خاوند خو یې ګوري نو بس چې څنګه ورنږدې شله او چاړه یې ورسره ولیدله بس هغه خو نیم نظر کولا و بس ایسته پسې راپاسه بس ایسته هغه چاړه راواخیسته خپله ښځې یې څه کړله ذبح کړله هغې حلاله کړله چې ته ما پسې چاړه راخلې چې خبره کله کېده که نه حقیقت خاوند ته معلوم شو چې هغه چا اخیستی و څه وشو څه ترتیبه شو ویل صاحبه دا خو زما مرض دی تا ته خو زما مالک ویلي چې دا څه شی دی چغلخور دا خو تا د خپله لاسه څه کړله دې وجې نه موږ ته خو الله خیرخوا نبي را لېږلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قطات لا يدخل الجنة نمام جنت تبا چغلخور سړی په دخول اولی څه چې کوم دی نه وځي بس ځکه دا په امت کې تشتت جوړوي تفرق جوړوي الله هم دې دې بیمارۍ نه سکی او د دې مرض نه دې الله بچ او محفوظ وساتي من نقل الیک فقد نقل عنك مفید الطالبین ولا لیکي یو وړوکی کتاب دی مدرسو کې ویل کېږي من نقل عنك فقد نقل الیک من نقل الیک فقد نقل عنك چې تا ته د چا خبره راوړه ته پوښه ستاغې مې وړه دا یاد ولره چې تا ته د چا راوړله نو ستاغه مې وړله او دا به په منځ کې څه کېږي سوا خبره مې دې دغه پورې کوله د ابو لهب په ښځه پسې چې دا چغلخوره وه یو قول دا دی وامراته ښځه د حمالة الحطب بارونکي د لرګو به یې په ورځې د قیامت باندې دا ډېر بد انجام دی وایي خاوند به سوځي دا ابو لهب او دا به په جهنم کې نور لرګي هم څه کوي ورچوي نو دا ډېر خوشي انجام دی الله جل جلاله دې د دینه زمنګ میندې خویندې ټول د داسې انجام نه بچ او محفوظ وساتي به قرآني ښځې که وګورې دا یو د غلطې ښځې واقع چې د هغې صفتونه غلطو د پیغمبر دشمنه وه الله ذکر کړله اوس که ته د ښو ښځو واقعات وګورې نو صورت مریم به بیا وګورې مریم چې مریم غوندې ښځه چې دینداره پاک لمنې پاکبازه چې قرآن د هغې په نوم باندې مستقل اچھا مریم ده چې د اوړي میوې ورته په جمي کې پرتې دي او د جمي میوې ورته په اوړي کې پرتې دي مریم ده کلما دخل علیها زکریا المحراب زکریا علیه السلام به چې ورغې انګور به پراته وو کجوري به پرتې وي مسمبنو یا مریم انا لک هذا دا د کوم ځای نه شولې دا د کوم ځای نه دا بې موسمه میوې راغلې مریم څنګه مریم وه قالت هو من عند الله هغې به ویل دا د طرفه د الله نه دي د زړه سګنل یې د الله سو که نه منځ کې خو نورې واسطې نه وې که نه تعلق د الله سو هو من عند الله دا د طرفه د الله نه دي الله را کړي دي دا ښې زنانه دي وامراته ښځه د حمالة الحطب بارونکي د لرګو به وه فی جیدها په څټ د دې کې حبل رسی به وه من مسد د پټو د کجورو نه یا خدا ده د کجورو د پټو نه به یې رسی سازه کړې وه لرګي بیا پکې راوړل خصاصت دی یا ځینې مفسرینو لیکلي د دې چې په کومه بیاسته کې لرګي راوړل دغه بیاسته به الله د اور نه ډکه کړي او په جهنم کې به ترې بیاسته سازه کړي او د دې د غاړې نه به څه تاوي او دا به ته ویل کېږي که نه دا خو هغه بیاسته وه چې تا پې د پیغمبر د مخالفت دپاره غنې راوړلې
دا خزه او سړی په ډېر غلط انجام باندې دی او انجام تمام شو ځکه دا د مشن نبوي مخالف. مشن نبوي کم یو دی؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن کم یو دی؟ لوی مشن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سورۃ اخلاص کې چې هغه مسله د ایمان دا، د یقین دا، د توحید دا، د الله د الوهیت دا، د الله د حاکمیت دا او د الله د ربوبیت دا بس. او هغه دغه مختصره خلاصه سورۃ اخلاص دی. قولو تو آیا هو شان دادے اللہ احد اللہ یک یو ذات دے، اللہ الصمد دسی کیو دا ذات دے، اللہ الصمد بے حاجت دے چاہتے ضرورت و حاجت نشت دے. سلسل قرآن دا صورت دیر اہم مقصد لري. دا د قرآن درې مېسه ده. گویا چې د لسو سپارو عمره مضمون په دې صورت کې پروت دی. ځکه په توحید کې جامع معنی صورت دا دی. ول تو اے د الله پیغمبره هو شان دادې شان دادې دا خبره چې هم ای کنه سړی مخکې الګ خبرو کې وی الګ خبره دی ورېدلې د چانه ته وکیل حضرت خبره کوم نو بیا وروسته مخاطب چې کوم دی متکلم ته متوجی شي چې دا خبره اهمه خبره ده. ضمیر شان یی د واقع د تفخیم د پاره د عظمت د پاره یا هوا غزا چې تاسو ته پوس کړی چې الله څنګه ذات دی. بس ګوره د ژوند اهم مقصد چې ما ته الله او پیژنو چې کلم او پیژاندلو کنه مسلې به حل دي چې سم الله او پیژنو چې الله په کم تعارف باندې تاسو تعارف کول غواړي په هغه معرفت یو پیژنو کنه بیا ته ګوره چې ستا څنګه قبليږي کنه قبليږي. قل تو وایا هو شان دادے اللہ احد اللہ یک او ذات دے تنہا ذات دے دسی ذات دے. اللہ الصمد اللہ بے حاجت ذات دے چاہتے ضرورت او حاجت نشت دے ویر اگدا اللہ نفس. خوف رجا امید محبت دا ټول دا اللہ سکا مکمل یہ رچکے کنا دا اللہ نے وقت مکمل محبت چھ ساتے دا اللہ سے وساتا مکمل امید چ ساتے دا اللہ جل جلالہ نے مکمل امید سکا وساتا. بخاری شریف کی روایت دے سڑے راغے زامنے کے نول نصیحت تکئی بچو ہاں سنگ میں اپال لئی وی ډیر خدی اپاللو دادا ستاسو ضرورتونو دی وخت پورې ما ستاسو کفالتو کو او خ کفالت دیو کو دادا دادا سکار کو دادا وا کپن کشو د مړونو کفنونه استل غربتو او کپن به د شپې ویستو چا به مړی خخ کو دی بلاړ قبر به وس پړدلو نو کپن به تیر ویستو بازار کې به خرڅ کو د خپل بچو رزق به پیسکو بس برابر اولو لوی ګناه ده لوی جرم دی. نو بچو ته وای خچ مړ شم کنه نو زمانه نصیحت وصیت منی او چې زمړ شم نو بیا به می سیزای ها او به سیزو او بیا به می وی سیزای نو چې هم سیزلم نیمه خاوربا نیمه ایربا په خاورو کې کوي نیمه په اوا کې والو زوي ګډه وړه به وشیندای ول سمره بابا مړ شو زمونه ویل مونږ ته وصیت کړی نو رال ویسی زلو چې ویسی زلو ایره دوړې دوړې کړه چې خاور کې وشیندلا سیڅ کې وشیندلا الله جل جلاله حکم وکړو هر ذره ته حکم وکړه هر ذره ته راټوله ششابه الله کن فیکون ذات دی چې راټوله شو ځان دی ودرو دسه ویل ولې دا کار کړی دا کار تاول کړی دی ویل یا الله ستانه یریدم ستا د یری مې کړی چې په کوم سترګو به زتا ته مخامخ کېږم او زه به تا ته په کوم مخامخ کېږم ما کوم داسې
مړی نه دی پرېښی چې د هغه نه ما کفن نه لرې کړی او خرڅ کړی مې نه ما خو ډېره لویه ګناه کړې وه ډېر زیات ستا نه په خوف او حراس کې او په هیبت کې یا الله صرف او صرف ستا د یېرې نه مې دا کار کړی الله جل جلاله ته فرمایل زه چې یېرېدلی دغه یېرې د وجې نه معاف جنت ته چې وپېژنو په زړه باندې ما او تا خپل رب وپېژنو خپل اله وپېژنو او کما حقه یې وپېژنو ډېر غفور ذات دی ډېر رحیم ذات دی قل وتوایا هو شان دادے اللہ احد اللہ یک یو ذات دے تنہا ذات دے شریک نہ لری نہ په ذات کی نہ په صفاتو کی او تی چې پیژنې د خپل بدن کې سوچ وکا خپل وجود کې سوچ وکا زما او ستا په بدن کې د الله د الوهیت او د الله د تعارف ډېرې علامې دي یوه سترګه زما او ستا 1 کروڑ رنګونه ښیي 1 کروڑ او ته دې ته سوچ وکا چې ته روجماتي کې کله چیس کې کله شربت کې کله ډوډۍ خوري او ستا په جبه باندې کم شی ولګي نو ستا جبه ټول بدن ته د هر شي خپل ذائقه او خپل کرنټ ښیي شربت وڅکي چې جبه له ورغې نو ستا پوندو ته هم دا احساس کېږي چې شربت راغی ستا وجود ته احساس وشي او دا ټول بدن ته دا جبه کنیکشن ورکی او هغه ټنډک محسوس شي جبه وینا وکړي چې بای اوبه راغلی دې ته لږ سوچ وکړه که نه دې ته لږ فکر وکړه او چې کله لقمه ورشي لقمه نوړی ټیک شوه نو د ډوډۍ خبر ورکړي ستا جبه ټول بدن ته سیګنل ورکړي چې ډوډۍ راله او چې کله مرچکې په جبه ورشي که نه په روجماتې کې افطاري کې نو دا جبه د تریخوالي خبر ټول بدن ته لاسو ته خپو ته هر ځای ته د تریخوالي کرنټ څه کي ورسوي ته په دې خپل وجود کې لږ سوچ وکړه او بس کې یو ګیلاس دې وڅښو دیم دې وڅښو دغه اوبه دي په دریم ګیلاس تا ته جواب راځي وایي بس دی تا ته جواب راشي بس دی دا د کوم طرفه جواب راځي دا الله جل جلاله ستا په ګردو کې یو خودکار مشین لګولی یو اټومیټک مشین لګېدلی چې کله هغه کوالټي پوره شي نو هغه ځای نه جواب راځي دماغو ته راځي زړه ته راځي سترګو ته راځي واپس په یو اپشن باندې ستا ټول کمپیوټر حل وایي چې بس هغه کوټه ډکه شو نور اوبه مسکه کسکې دا به پاس ایکسټرا اوبه تا ته به تکلیفي خېټه به دې ډکېږي بیا به سا نشي اخیستلی دا ستا په زما او ستا په وجود کې الله جل جلاله د قدرت او د الوهیت څخه ډېرې غټې علامې څه کړي دي ایښي دي خو چې ما ورته د بدن ته لږ سوچ وکړو قل ورته ووایه هو شان دا دی الله احد الله یک یو ذات دی یو خو ته مې زه مې خو ما ورته خو محتاج یې ګڼه ما ورته خو د یو قدم باندې په یو لحظه کې الله ته محتاج یې الله داسې ذات دی چاته احتیاج نسته الله الصمد الله بحاجت ذات دی موږ ټول محتاج یې ما یسمد الیه فی الحوائج هغه ذات دی چې ټول اوازونه په حاجتونو کې هغه ته واپس کیږي حرم ته لاړ شه که نه نو په خانه کعبه کې به لګي څوک به په انګلیش کې لګي څوک به په اردو کې لګي څوک به په پښتو کې لګي څوک به الله اکبر وایي ځینې پکې دي هغوی الله اجبر وایي ته به وایي الله اجبر لنډي لنډي شان دي او څوک جاړي څوک په رکوع دي څوک په سجده دي څوک په تلاوت دي څوک په ذکر دي څوک په طواف کې لګې دي جړا کوي په سترګو باندې سترګو نه کنډې کنډې اوښکې بهېږي هر یو سړی همراز دی په خانه کعبه کې په طواف کې او دا الله ونه ویل چې بھائی په آن واحده کې ما ته خبره یوه کوي چې زه پې پوه شم نه دا هر سړي د زړه چې څه مراد دی کم مراد دی کم مراد او تا پړه کې کم اراده ده الله جل جلاله فعال لما يريد وما تشاءون الا ان يشاء الله ستاړه کې څه تعبیر دی ما ته معلوم دی خوخه زما کېږي زه خدا وایم چې ښه ګاډی ښه کوري ښه پیلډري ښه ژوند دي لکه منصوبه جوړه کم دماغو کې سوچ جوړ کم خو لیکن الله جل جلاله فرمایي ستا د کیفیت ما ته معلوم دی فیصله دا زماره طرفه کیږي فعال لما یشاء
الله الصمد الله به حاجت ده ما يسند الیه فی الحوائج آزاد ده چې ټول اوازونه ټول نداګانې ټول جړاګانې دا هغه توافس کیږي اته کوه بل چاته غږ بلا شک غایبانه आवाज ته کوه ټیک دا आवाज منه نه دی اجي سیب شیخ سیب امیر سیب مولوی سیب منه نه دی اوري بس تی اوري زه تا आवाज کوم وبراوړه ټیک شو جایز دی ها دا سي आवाज چې هغه ما فوق الاسباب اسباب نشتا هیڅ نشتا ټلیفون نشتا موبایل نشتا وایرلس سیټ نشتا فیسبوک نشتا او ته د دې ځنهغه کې ای لوی ځوان را ورسیږي نو لوی ځوان خو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دی ٹھیک شو په اتفاق د علماو ولی دی ګره په اتفاق د علماو سره ولی دی او د سی ولی دی چې منل شوی ولی دی ابن سیرین رحمت الله علیه په دې کتاب التعبیر کې یو واقع د په سر کې لیکل دا د وې د عبادت کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه عبادت کو نو ډیر زیات عابد بنده او ډیر زیات شیطان راغی چې دا بس څنګه دوکا کوي نو په کمره کې وتا درنا یو پړق وشو او आवाज وته وشو چې شیخ عبدالقادر جیلانی بس ته نور منځونه مکوا منغو باخلی وای چې زمون باندې ویری چې بس ته ډډه ولګو سره کمره وته یو دم پړق شو د برېخنا پړق شو رڼا شو او هاتفی غیبانه आवाज وته وشو شیخ عبدالقادر جیلانی باس منځونه سړي چټي شلو نور مکه ضرورت نشتا اخو ډېر پویو کنه چې دا څنګه جیبه خبره ده پیغمبر د منځونو نه چټي کیږي او زه چټي کېږم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په مرض الموت کې خپې راکاږي یو لاس د یو صحابي د پاسه او بل لاس د بل صحابي د پاسه او جمع لذي هغه ته الله حکم کړو وعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت کوا درنګې د خپل رب تر دې چې تا ته مرګ راشي د مرګ پوري پیغمبر ته وي د مرګ پوري عبادت وکي او ما ته څوي چې چټي ده اول قریشه خدای دې غر کا سپیا شیطان ویل لهینا مخد تور شوی زویل خپل کار کوا شیطان پوي شو چې سړی خو پیرو خو عالم پیرو جاهل پیر خو نو غرا شیخ عبدالقادر جیلانی داغه کتابونو ګوري الفتح الربانی ته داغه کتاب وګوره هغه وای کیف تقول لا اله الا الله وفي قلبك الف اله وای مړه ته شرمېږي نه تلا لا اله الا الله و په زړه کې دي زر خدایان نور پراته دي ستا په زړه کې خو زر خدایان دي او ته لا اله الا الله لا اله الا الله چې دی ول په زړه به پاک کې الله ته تعلق به د سره د الله سره بس نو شیطان ابلیس ولد دی بل طرف راتاو شو ویل په علم را اخلاص وی کنه هغه ول زخره د غر که خبيثه د الله پر رحمت د اخلاص شو دي د کوم دوکا کوکا کله کله خو علم سړی لسی شي وبال شي کنه چې کبر دی وکړو غرور دی وکړو تکبر دی وکړو ویل زد الله پر رحمت ستانه سیما خلاص خبره مدا کوله چې شیخ عبدالقادر جیلانی دا ولی دی په اتفاق غختل خو ته نشته کنه غختل ته نشته غواړي به ته نه بل چې تی دی غواړي زایره بل فرض لګ وخت د پاره د صدا منو شیخ عبدالقادر جیلانی چرته خخ دی په بغداد کې کومه جبه چلیږي عربي ٹھیک شو دا بدل لګي شیخ عبدالقادر جیلانی پښتونو عربیو پنجابیو پارسیوانو کومه جبه والا اوس کده پښتوني خو زه پښتون به تغو کې شیخ عبدالقادر جیلانی را ورسېږي اذا و اوریدل زو اوریدل نام د زو منله پښتون ته خو به وې درلم خو چې پنجابی وته وای یا شیخ عبدالقادر جیلانی ہمارا مدد کن ہمارا تعاون کر ہمارا نصرت کر هغه ویل کدا سړی څه وای ځکه پښتون په جبه هوپیږي خو د اردو په جبه او که چرته دی پارسیوانی ته لوی ځوان راوړه سي هغه وای تو چی میګوي ته څه وای کده عربي
او تو چې شیخ عبد القادر جیلانی راورسېګا ابو ماذا تقول لا نفهم وای ته څه وستا په خبره هوزه نه فهمم دا غږ د الله نه ما سوا بل چاته ما فوق الاسباب نشتا غږ کې کنه عقد اسمان مالک ته وکا چې غیسه کوي اوري الله الصمد الله به حاجت دے چاہتے حاجت ضرورت نشته دے یو ذات دے بس په سرداري کې کامل دے په علم کې کامل دے په حلم کې کامل دے صمد هغه تړنګ توي تکندرر تو دي ته جمع کیږي بس قټ کمر دے د پاس نه کندرر تو دي ته جمع کیږي د لغت په لحاظ سره ته چې څومره وازونه کې څومره نداګانې کې کوا الله وي خو جمع کیږي ماتا الله الصمد الله بحاجت دے دا سے بحاجت دے لم یلد ولم یولد نددن څوک پیدا دی او نه د چانه پیدا دی ولم یکن له کفوا احد او نشته د الله سره هیڅ برابر زکه دا درې وړه علامې د افتقار دی د حدوث دی پلار دی زوی دی ورور دی دا صرف د حاجت علامې دی حاجت او الله جل جلاله چاته حاجت او ضرورت نشته دی زوی او سړی غواړي وي زه خرستو به په کار شي ورور غواړي وي گزار ته به شي شي ګدريږي پلار غواړي الکا وي زه چې خېش پیم نصیب شي الله جل جلاله فرمای دا پروګرامونه زمانه شته الله موږ له خسته کتاب را کړې زما عزت مندو او دا خسته کتاب ډېر واعظ کتاب دی د نصیحت والا کتاب دی او شکر الحمدلله ثم الحمدلله خلقی لفظن وای ترجمتن وای د مسلمان د پاره دا یو بهترین سرمایه ده بس ګوره چا چې ختم کړی او لفظي اسی سوچ کوي تاسو دا یو لس میاشت خو من ګناهونه کوو کنه یو لس میاشت دا یو میاشت خډه را ده عجیبه د رحمت میاشت کنه یو لس میاشت ګرمې دي ښا یا ایها الناس اے خلقو قد اظلکم شهر عظیم شعبان نه بمخ کې دا تقریر نبی علیہ السلام کو صحابه براجم شو صحابه به راجم شو کنه نو د رمضان نه مخ کې به نبی علیہ السلام صحابه را جمع کړ تقریر به کو وګ تقریر مشکات کې 14 نصیحت دي نو سبه ویل یا ایها الناس اے خلقو قد اظلکم شهر عظیم سور راغه دیو غټی میشته سور راغه ظل یذل ذلیل سور ته وای کنه ذل ګره دا یولس میشته د نور سره مشابه کړي دا ګرمي دي او یو میشته له استعاره ورکړه د سوري دا یخه ده دګي یخاو دي زکه یخاو دي چې نیکانه ډبل دي ته دې ته سوچو که معتکفین دغه دي ناشته تدیدا خطي ولې زړند کړي او ځان له ولې ناشته ګور عبادت کې راز دی فلسفه ده بس معتکف یا الله بس اخري هغه واړه دی او کاډه دا او بچی دی او کور دی امم چټي کو بس الله تا ته مې ډیر واچول اوس قران رضا شکر وتبتل الیه تبتیل بس جدا شوم الله پدا یو اشاره کې بل اشاره کې اے په دې اخیری اشاره کې می تا ته ځان سکو بچیم پر خودل کړه مې پر خوستا کور مې پر خوستو بس ډیر مې ځان لتا سره کړل اوس خو مې سکا معاف کړ ګور دا قران ته د الف لام میم نه چا لفظي ویلې یو پیره ختم کړي هر حرف لس نه کوي دي دا څه به حساب نه کوي جوړي خدا شیطان ډیر لوی ظالم دی الګي ادا خرابوي نو چې کله خرابوي کنه الله جل جلاله د شیطان د تحفظ د لپاره دا سورتونه انسان ته ورګي دا پزان وایا ستاد دین دشمن دی او ستا سرمایه لوټ کئ روزه د خرابوي سحره د خرابوي تلاوت نه دی ورانئی تراوون دی ورانئی درنګي تهجد نه دی ورانئی بس ته شو کا چې د دې ددنه پناه غواړه د اخیری سورتونه وای قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سنت عمل دا درې زل دا سار کې وای فرض مانځنه رستو درې زل امام دوا کوي نه کوي غدا خپل کار دی استاد خپل کار دی امام خپل ګډي مشري کوي بس سلام امام وګرځاو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله به دا شنشته چې دوای قرضداران او خلاصې قرضداران او ادر خپل کار دی د امام او د مقتدی تعلق سلام پورې دی بس
امام سلام وګرځاو سار مونږ دی قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس درې ځله وایا د ورځې چې څومره شرونه دي ماخامه پوري ته به سي محفوظ ماخامه پوري به ته د هر شر نه سي په دې نیت یې وایا چې دا سنت عمل دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې دی ماخام من چې وشي کنه بشپه داخله شو بیا قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس درې ځله بیا وایا درې ځله ما فرض مانځنه رستو دا انتظار مکوه ها دا انتظار مکوه دا سورتونه ستانه ير دي ستانه د فرض مانځنه رستو ذکر ير دي ذکر ير دي چې دا د امام په تمه چې هغه راګرځي اوس به ماته سوای امامت صرف په مانځه کې دی په دوا کې امامت نشته غره دعا در چا خپل ده بس قلار کې نه ځان الله اکبر استغفر الله ما خام مانځنه رستو بیا وایا درې ځله لاسو کې چف کده سي درې ځله لاسو کې چف کا او په ټول بدن یې سکا راکاګه نو ستاد بدن نه د شپې د ورځې د اوسپنې قلا راتاو شولا پتا جادو اثر نه کوي پتا کوړی اثر نه کوي پتا منتر اثر نه کوي پتا یو شی حرام نشي کې پتا اثر وکي ته دا وایا او چې توس دا وای نه او اسیم به چا د سي در باندې چوف کو چې دم کا دروزا او اډبل ټکه زنه یا په حکم د بټي کوټ بابا په حکم د پلانکی یا بھائی تا ته پته نشته د بالک یخته د کاغذ پروت دی کور کې ریپیپ کې کاغذ وروته نو بیا به ته د هر چوف نه او د هر کاغذ نه ویریږي هر کاغذ نه ولی ستانه حقلا نشته کنه ته خو د ځان نه تحفظ نه کې نو بیا چې تا ته معمولی چا څویل کنه نو بھائی او جادو در باندې شوی دی چا در باندې کړي خپل در باندې کړي په کوم ځای کې کړي په تنور کې پروت دی کنه او په نغری کې پروت دی وای او چې کله وای ور بل شي کنه نو بس پتا باندې په دغه وخت کې په کور کې جنگ جوړ شي نو خواخ تلی خواخم د تاسو کړي ګورم د تاسو کړي عامل سره نو چې تنور او نغری کې ور بلېږي خو پروجمات کې جنگ نه جوړيږي هم خاجن جوړيږي هغه څوک چې روپۍ اخلي هغه بیکاره سړی نه هغه تم ډېری ګوتی عادي نو چې تنور کله لمبکیږي او به خاص کر روجای نو خواکن ګور ته بقاریږي یا بچي وي چکنی کول غواړي سړی بد خرمزه دی ګوره چې مالګه نه سیوا نشي ا تړکا کول غواړي او السیم جوړه کا دیم ساز کا پروت پټی کا الته په قلبي باندې وړه راوخت دلته تنور لمبره نو هغه ګور مې ایرانه چې خدا زوس کم کار لاله شم نو دی وخت کارونه ډیر شي باش هغه به ز کم کار وکم چکنی وکم او شربت جوړ کم او لا پنګولي کې مال ګورم غواره ول وشم دی وخت خامخا جنگ جوړيږي دته وي مخ کې ویلي کنه چې تنور کې خخ دی چې تنور لمبشي نو پتا باندې مور بل شي او دلته هغه سوچم د په دماغو کې بیا خامخا د یقین جوړي نه زمون خو مشترکه خاندانی نظام دی مون خو ترونه زامن ډیر مون خو مشترکه خاندانی پنجابي دي جنگو کې هغه نه کوي شي کوي دغه ځکه یو کمره دا یو کچن دی او خزو خاوند یا په وخت بیلېږي تاورید او زمون خو مشترکه خاندان دی نو مشترکه خاندان کې خامخا غړب راځي کارونه ډیری دا غي وزر کېدل ګرانی نه تو وای په ځان قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس د پیغمبر د جادوګر نستا جادوګر مضبوط نه دی د لبید ابن اسم نه هغه يهوديو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ز کلمات ويم کچره ما دا کلمات نه ویلې يهودو په زمانہ حیوان ساز کړي وي خو ز کلمات ويم ته کلمات وایا کنه ته آیت الکرسی وایا پرې د کتابانه سو کی کوډه اثر وکي اے دا آیت الکرسی حدیث کی راضی مشکات کی روایت دی چې ابي هريره رضی الله تعالی عنہ رشید پروت دی د کجورو نبی علیہ السلام څوکۍ کوا څوکۍ کوي د زکات یا د فطرانه کجوري دي او د څوکۍ کوي نو شپه د چپان کوي بابا راغی چادرې خور کو پلپ کجوري راچي پټي ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرا پاتې پلکی ونیو چې وینیو ویلې څکه ول کجوري وړم او بچی می دي نار نور دي ول دا خو پردی دي به ما دی ول ته خو غلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لدی به مزول نن می پرې د سبب ان راځم کې به بغلا نه کو
ابي هريره چې سار لراله د نبی علیہ السلام قال او تمخ وی ما فعل سيرك البارها يا ابا هريره او ابا هريره بیگانه غلط څکړلو او یا رسول الله هغه مې پرې خوستونی ولې میو او ډېر فریاد وکاو خپاو بچی می دی وګی دی ما خورا واستلو بل بیگاله بیا راځي بیگاله بیا دل را روان دي بیگاله بیا پروت دی ابا هريره چې پانګي بیا غراغه صادر ډکې د کجورونه بیا کلک پلک ونیو چې وینیو ولن خو دې بهم نبی علیہ السلام ویل یار زما ضرورت وکنه زه وګیم بچی می وګی دی زه د مجبورۍ نه راغلم بیا باندې راځم بس پرې مې دا پرې خو دې په وسو نو چې سار لورغه وی ما فعل سيرك البارها يا ابا هريره بیگانه غلط څه شو او یا رسول الله ما بیا پرې خوسته ول بیگاله بیا مرضی بیا مر روان دي نو چې بیگاله راغی کنه کلک پلکی ونی ول دا خدري مزولو دی ول نن دي خامخا به مویل تا خو ول ټوکی رخصتي هغه ول د شوکا یو خبره د تکوما او به و ما ول څه خبره ده ول آیت الکرسی ویوا ایڅو بستا کجوري نه پټای تا که بغل مل ناراضي دا وړه صحیح خبره ده پرې خوستل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لسار ورغه ول ما فعل سيرك البارها يا ابا هريره بیگانه غلط سکړلو یا رسول الله هغه خورته یو خبره وکړه سید تویل ول په دا خبره مې پرې خو چې آیت الکرسی ویوا او څوک بدل ناراضي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ول خبردار سړی دروغجن دی خو خبره رښتینی ده سړی دروغجن دی والله خو شیطان دی دا خو شیطان دی خبره صحیح ده آیت الکرسی ویم د دنه وسی محفوظه وغه خپل مرض معلوم دی چې دا آیت الکرسی څوک وای به ځخاله نشم ورتلله نو آیت الکرسی ته وایا ته په ځان باندې کلمات الهیه وایا قل اعوذ برب الفلق وایا قل اعوذ برب الناس وایا په ځان باندې چف کوا نو ستاب عاملین ته ضرورت ناراضي تا باندې بکوړي منترې بسونه دا بدر باندې اثر مسر نه کوي او ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس چې ډوډۍ اوبه جامې کور گاډه دې ته دومره ضرورت نشته لکه د انسان چې د دوه صورتونو ته ضرورت دی اول وجه وای ځکه چې انسان کې دوه شی نه دي یو بدن دی یو روح دی دا مخکنه صورت د بدن د حفاظت د باره دی او دا وروستنه صورت د روح د حفاظت د باره دی چې دا دواړه ستا محفوظ او بقایا شي نه ته ملاويږي چې دا دواړه د محفوظ نه په بقایا بز څه وکم سترګې دې پټه کا تا ته نقصان دی بدن دې نقصان دی روح دې نقصان دی تبه په کور سو کې تبه په مال سو کې د دواړو صورتونو ته وې د چیو د ډوډۍ او د لباس تم د انسان زیات ضرورت دی او دغه خلک زیات غافل هم دي څوک خبرم نه دي بس نه وای حالانکه هر وخت کې دا ضروري دی هر فرض مانځنه رستو دا صورتونه انتهایی ضروری دي قل تو اعوذ برب الفلق پناه غړم پر رب د سبا باندې الفلق صبح الفلق الخلق من شر ما خلق د شر د غزنا چې پیدا کړی دی الله پاک چې عام څومره شرونه دي بس دا غینه فنا غواړه دا تعویذ دی ګوره دا صورت ښا دا دو صورتونه د تعویذ دی عوذ يعوذ التعویذ هم د دین دی اوس سره موږ ته پښتو کې تعویذ ساز کړی دا پښتو کې ته تعویذ ویو عربی کې ته تعویذ وای تعویذ او ځان لدایو شیم نه دی مشکات کې تقریبا چټیر شي نه دي داغه نوا پناه واړي اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم انا اعوذ بك من فتنه شر المسيح الدجال اللهم انا اعوذ بك من النفاق والشقاق وشماتة الاعداء وسوء الاخلاق اللهم اني اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون اللهم إني أعوذ بك من همزه ونفخه ونفسه وشره اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والمغرم والماسم وزلع الدين وقهر الرجال والنساء وغلبة الدين وغلبة الرجال والنساء دا مشکات دک دیر دینا
نه ما او تا چې دکی خرو خو سره دا یاد نه دي چې بیا هر مولا له زوج تعویذ را لاو الله بیا پکې کده غلې تعویذ دې لاو کله کله غلې کنټرول کوي باران کنټرول کوي نه ته کلمات د حدیث یاد کا کلمات الہیه یاد ته د الله په قلا کې ځان ورکا کنه ته چار دیواری د قران او د سنت د ځان نه راتاو کا پرې چې پتا باندې بیا څه شي څو کی اثر وکي تا خو چار دیواری نشته کلا او روانه نو جنی در باندې حمله وکړه او کوټګر در باندې وکړه بیا پتا باندې اسی چوک سا بیل ویږي مولا چې در باندې اسی چوک وکړه کنه بیا ویږي ویل ک چوکي را باندې کړه دې ته په ځان باندې دا حدیث او کلمات وایا د اخري سورتونه وایا بهترین سورتونه دي ډېر قیمتي سورتونه دي زما عزت مند قل تو اعوذ برب الفلق پنا غړم پرب د سبا باندې شپه وشلې سبا تی راوخی چې خسته مزیدار اشاره ده دیتا دای د حق توي د قران درس کوا تیری به ختميږي او رڼا برازي د قران د درس سره من شر ما خلق د شر د اچنا چې پیدا کړی دی الله پاک ومن شر غاسق د شر د تیرونا اذا وقبا کله چې خورشي زکه شپه چې خورشي شیطان خپل لخر را خوري ومن شر النفاسات د شر د فكون کنا فی العقد په ګټو مجلسونو کې دا لبید ابن اسم او دا غنونو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام جادو کړو دا غ په یختو کې ومن شر حاسد د شر د کینګرنا اذا حسد کرچ کینخکار کی زکه دا خوشي مرض دی خوشي بیماری دا د دین ځان ساتل پکار دی اوله ګناه دا پاسمان کې امدا شوی پزمکم دا شوی او د دې په نقصانات باندې صرف سورۃ یوسف گواه دی چې د سورۃ یوسف مطالعه وکي او د یوسف علی السلام قصه واوري کنه چې د کنعان کوی ته دی ولويدو کمیسی په یینو باندې لوهلوهان او درنګي په وینو سر پلار لول راوړلو او په قافله باندې په لسدول روپۍ ولې خرج شلو د مصر په میلو کې ولې خرڅيږي او بیا هغه یوسف علی السلام د چې د مصر بادشاہ جوړیږي دا ورونو سه حسد شروع کو دا د حسد د وجنه کوی تلاړ د حسد د وجنه مصر تلاړ او بیا چې الله پاک چاله مقام ور کوي دیو خطه غرزو کوی تا او الله د مصر بادشاہ کړلو داغه په مخ کې بیا خرسترګي ولاړو قلو تو اعوذ برب الناس پنا غړم پرب د وړو ماشومان باندې ملک الناس په واقدار د پیغلو د ظلم باندې الہ الناس په فریاد رس د بډو بډاګان باندې رب لفظ تشریح رست فاتحه کې کوم ملک الناس په واقدار د پیغلو د ظلم وړو کې وی دی الله وی ظلمه میکړي اوس چې ظلمه شولې کنه لاس مکار کوي خپم کار کوي دماغ مکار کوي قوت د انسان بدن کې دا قوت زما د پاره استعمال کا پلار نواک اخلي د مور نواک اخلي الله وی ستاد اختیار د پاسه ګره زما اختیار شته دی ښا ټیک دا ستاب قوتي ستاب طاقتي ظلمه بي پیغله بي الله وی ګره ستاد بدن هر جوړ زما په قبضه کې دی الہ الناس فریاد رس د بډو بډاګانو باندې او چکلا سړې بډا شي زنانه بډای شي نو بیا وای بچي کې پلتا ګولې را لاندې بازار نه راوړې خدانو کنه نو څه به بس الله جل جلاله فرمایي مخه پکېګا خ ګولې ته راوړې خدا کني زه خو د فریاد زیم کنه ما ته فریاد کا وستا आवाज ما ته را رسی من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچون کی پټراتون کی نا وسوسه اچي پټ اچي او د شکل کې تعالی راضي چې ستا سوچ خیال بم نه تا غافل کوي کله په غیبت کله په چغلي کله په حسد کله په یو جامه کې کله په بل جامه کې دا راضي او تا د الله د ذکر نه سکی غافل کوي او دې روزه کې خو بیا کوشش تا کوي چې غټ خوې وي تړلې دي دا مولانو وای کنه او حدیث کې مرাজি کله چې مکی سے بلور شي کنه نو مکی سے بیان کوي او وی ولای خو غره کوي مړم د دې نه غټ پاوړی وی ولای خو ولای په چې وړلم د دې نه وی غټ بمړی کا وړو کې او وړو کې رستي کنه الته هودري دي جمره اولاده استاد او درنګي جمره عقبه ده نو غټ شیطان هم الته دی کنه وی چې وړلم بیا بغټ وړي نو دغه دی ولس مشت خپل بازار ګرم کړي دي او چې لړم وچی چلی نو غزار بیا 24 غنټو پورې چلیږي غچړی کی خامخه
هغه خو تړلې دي خو زار خو باقی دي یولس میاشتې خو هغه خپل زار څه کړی دي چلولي بلدارا دا واړه واړه کوتعو بتاو خوشي دي کنه اخو اله دي کنه واړه واړه خوشي دي اله دي من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچون کی پټرات لون کی نا پدې روزه کې انتهائی احتیاط پکار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو دونه پورې وای کنه من سبه که چاته کنزله موګړه کنه وته زما روزه ده کنه یار که چاته کنزله موګړه کنه وته روزه ده څوک د څه جګړه مګی کنه وته زما صدا روزه ده او په زوره غړې ګام بتا ته فریض خودلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څه کړي دغه فریض ته واخله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته چې تا ته چا کنزل وکړه ماته پیغمبر علیہ السلام الزم ته وین صدا روزه ده نو کنزل مار ته اجازه نه دی ورکړی کنزل مار ته وای کنه چې تبم ځان سکے کنټرول ساته کنه چې تما ته کنزل نه کې عزت تا نه کوم تما سره جګړه نه کې عزت تا سره کوم خبره ختمه ده دی روزه کې هوبا انتهائی سړی په پریز کې اوسېږي ډاکټر چې کله سړی اپریشن تھیټر کې اپریشن وکي به ایسیو واټ کې پروت دي کنه ایسیو کې نو هغه ته ډراپ هم لګېدلې هغه ته هر شی لګېدلې کوم خیر کې ایسیو واټ کې او څوک ور پریدم نه او شیشې مت لګېدلې او چې بلا کرونای بیا خو ته ګوره ماشين په لاس سړی بار ولاړی ډېر په انتهائی حفاظت کې اپریشن والا سړی کنه نو پرهیز کیږي ته سوچو کا ما او تا روزدار زما واست اپریشن دی اوس ما تا اپریشن تھیټر کې پراته بالکل زما واست ټیونینګ کوي الله پاک ټیونینګ څنګه چې د گاډي صفائی کوي یولس میاشتې خو ما او تاخیرن شوی خراب شوی جالای ګنده ده پپړې ګنده دي زړه کې غلط سوچونه غلط فکرونه ګناونه دا اوس خو ما او تا یو واټ کې پراته یو واټ کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فریضونه راخو دي من لم يدعو قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه من لم يدعو قول الزور چاچ دروغ پر نه کو زور جامع قول دی ولا عمل به غلط عمل پر نه کوستون دروغ پر نه کوست فليس لله حاجة الله ته هیڅ حاجت نشتا ايدع طعامه وشرابه چې صرف طعام او شراب پرې دي خوراک سکاک ته پرې دنو نه خوراک سکاک نه علاوه نور دغه دی دا فریض دی دروغ به پرې دی غیبت به پرې دی چغلی به پرې دی ته مریضی تا ته علاج شروع دی ته بزان نه پیږي ما ته بزان نه پیږي سوچ وکړه ډاکټر څه وای غټه غوخه ونه خوري ګره غټه غوخه وای ونه خوري بعد دا وای مرچا کې بم نه خوري ولې په ما او تا د ورځې حلال رزق بند نه دی او پښمنی کې خوري او هغه حلال ډوډۍ دی اوس ما او تا نه خوري حلال یو بدی ما او تا نسکو او نسوار وا بیا پکې د لا روزې نسوار ها چې د چرسو بچی پکې دا غم پکې وږي هغه بندي ته دې ته سوچو دا ورت تا علاج شروع دی چې ته دا یو مېش د خپل حلال رزق نه بن شوي کنه دا یولس میاشتې به ته بیا حرام نه خوري دا یولس میاشتې به بیا ته حرام نه خوري دا ستا علاج دی ستا پروګرام شروع دی او دې کې هوتا تا راضي وایرس غټ وایرس د شیطان دی څه شي دی بعض خلک دم کې چې کمیس ناب کوي دا څنګه دی دا والله علم څوک کمیس ناب کوي څوک دا زمنګ د مشرانو په خوا دا پټي کچ کول وس مولا انداز یې نه کچ کوي پته لګي کله کمیس لړ شي وګ چې ماته خود دې څه علم نشته دي چې څه شي دي څه شي نه دي هیڅ پته نه لګي څه خپل څه کرتب مرتب دي بوتل موتل بینو څه حیثیت کوئی شرعان نشته دي تاوره چې کمیس کچ کیږي کنه کچ کیږي که مشترکه کمیس څوک په چا نیمای خو بیا په کچوال پکار دي مشترک کمیس کنه او یا د دکاندار نه چا کپڑا اخلي وګس پی خوستل غواړي لیش پی خوستل کدی یو سړی خپل کمیسي کنه خپل کمیس خو به دي خلکو دي دا خزو به دي ماشومان ته شي چول کنجکه به ویل کنجکه پیژنې کنجکه به چولا ماشوم بچو شو نه کنجکه به څکړه مولوی سی ول راړول به دا دم دا سادهګان خلکی
جهالت دی کنه. نو مال کلی کې یو بډای زنانه و پنجه کې راوړل ول دا دم کړ. نو مال دا نه جوړه دا کوم ماشوم نه جوړه دی کدا نه جوړه خدا وزه دم کا وزه صحیح ده دې ته خو بیماری نه راځي دا خو منجمد شی دی دا خو ټیک ټاک ده. او کاغل وسی یا وسی دی بیماری نو چې دم خو مخامخ اثر کوي کنه چې سړی قران وای نو د قران خو اثر لري دی کې خو شک نشته دی. اوس کما دونه خبره کوله خو تاسو به تنشین وي چې مولا څه وای اوس خو قران تناسب تاسو په صحیح نیت باندې ناسي قران اثر لري. اوس که کمیس نه جوړي خو نشي ویلې چې په لويشتو دی کې او کا بنی ادم نه جوړي کنه نو هغه بنی ادم خو د لويشتو سره کوم تعلق نشته دی. دا څه بدله دنیا د من پینې پیګو الله څه بدله شان دنیا د څه نه وکړ نور دم جایز دی جایز دم جایز دی دا جایز دم جایز دی چې هغه شرعانی قرآنی کلماتي وضاحت مې ځکه کو چې ټیم کم دی کنه نو که صحیح دمی بالکل منقایلی قرآن کی کلمات دی اسماء الہیہ دی صفات الہیہ دی حدیثو کی دی نو ټیک ده. او چې ناجیز دمی چې تا ته وای چې لکه د نظر دم دی ورور د تور سترګو د شپین سترګو د شین سترګو د خړ سترګو د تربورانو د خنجرانو د جړاګانو د تروریانو د ماماګانو چا به په اخی کړي او چا به په څخی کړي او پورا شی وای دا موږ ته پته نه لګي دا کتابونه دي. دروغ النساء می کتاب دی ګډوډ خطا می کتاب دی کذب البحر می کتاب دی دا غي کې ګورئ هغه کې شته دی. بس قران کې خو بزان کلمات وایا. عبد الله ابن عمر بل نصوتا نظر دم چې نصیب د مول ماشومان اعوذ بکلمات الله التامه من كل عين هامه ولامه بس دا وای چوف درې زلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم دا وایا چوف کا ټیک دا. الحمد وایا مړه یو د بوډا تو علاج نشتا او یو د مرګ علاج نشتا حدیث دی که د مرګ او د بوډا تو علاج ویم دا فاتحه به من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچون کی پټراتلون کی نا خبره مې دا کوله ما تا پریز کی شیطانم خرابئی چې ما تا رمضان قیمتي کوخه وسوسې رچي الذي يوسوس في صدور الناس اده چې وسوسې چي پزړونو د خلکو کې من الجنه والناس چې هغه د انسانانو درنګي د پیرانو نه دي. دوباره به خیره د قاری صاحب او د مولوی صاحب درس به دوباره شروع کو. الله دې دې په جن کې برکت واچي او په دې دوړو دې الله دا جمعات دا کله دا علاقه د قصي آباد لري. الله دې په عبادت باندې دا جمعات د قصي آباد لري. بته ان شاء الله دا درس د دې د قرنګي جاری او ساری. الحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه د خدای توب یو الله لردي چې پالل کې د ټول عالم دې ټول عالم پالي. چې ته ما خام کله ډوډۍ تکيري زما عزتمند خلک سوچ وکا چې په کروڑونو خلک به دی وخت ډوډۍ څونه په کروڑونو خلک نارینا زنانا چې تافطاری تکيري او به تلک شان سوچ وکا زما عزتمند په دې خپل ډوډۍ کې چې دا مالګه د کم جنرال دا غوړی د کم جنرال دا ټماټر د کم جنرال دا لوګان د کم جنرال دا پیاز د کم جنرال دا کاسه د کم جنرال غلې دا تنور چا جوړ کړي دا اور د کم جنرال دا خشاک د کم جنرال نو شلک پسیا خو ورلاړ شه ته چې دې پسې زی زما عزتمند او تعالی تیار مجمد الترالا دا ټول کائنات لګې دي ټول کائنات ټیټر لګیو نور لګیو سپومې لګیو استوري لګیو وفي السماء رزقكم وما توعدون دا ټول دبرانه په شکل کې راغلي دي ټول دبرانه راغلي دا خو زما استاد د رزق تروړې پاس دی خمبه خو پاس لګېدلې دا خو دبرانه په شکل کې رال او بیا تا ته چې کم دی په پټي کې وبکړلې ان سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا وبا مې راتوي کړې زمکه مې بوګا کړه ټیټر دی وچلو تخم مې دل پنا وږي کې پیدا کړو غنم او بیا پسې رازه ستا کاسېله چې دان وړی رااله دا د ډېرو مرتبونه وتی نو تی چې کله خوري کنه کله نو ته به دا وایي بسم الله الرحمن الرحیم دا د چا په نوم بخوري دا د چا په نوم ستا خو صرف ظاهري مهنت دی مړه افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون الله وایذا تخصو چکا کله چې تکله تخم وکي تی کله وکړي
افرایتم ما تحرسون تو خو وکری وراخی جئی څوک انتم تزرعونه ام نحن الزارعون تی راخیجه کنه منګه راخیجه الله وی دې ته خلق سوچ وکا بیا چې کله رو جماعت ماته کنه نو دې طرف ته سوچ وکا رکاوټونه ختم کا زړه کولاو کا اللهم لك صمت اللهم لك صمت یا الله دا اوس می چې دا نار نور ژوند تیر کو نو دا ستاسمانی حکم وکړه دا خو راته تا ویلو په دې یو روزه کې چې دا ټول ورځ چې کوم دی وچی شونډې ګرځیدم او نه می خوړله اللهم لك صمت یا الله استاد رضا د پاره می روزه نیولې وا وعلى رزقك ابترتو تارا کړه رزق دی ما خو سه منډه کړه دا نور خو تارا کړه دی دغه ته سوای رب او بیا ټول مخلوق لا پښوغانو لا سپولا چنجولا زنانولا وړولا هر چاله رزق ورکاوه وای کدا زما استاد تروړې وي ختمېدونه او د الله سخاوت دا ورځ نه شروع دي چې د کوم ورځ نه دنیا صدا آباد دي ته د شي سوای رب العالمین الرحمن چې مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی مالک یوم الدین واقدار د ورځې د بدلی دی ایاک نعبد خاصتار عبادت کو منګه و ایاک نستعين خاصتار مدد غواړو منګه نه د بلچانا اهدنا الصراط المستقيم مضبوط کې منګ پنه غلار باندې صراط الذين دلار دا کسانو دا انعمت عليهم چې د احسان کړي پاغي باندې غیر المغضوب عليهم چې نو غضب شوه پاغي باندې ولد ضالين او نو گمراهان امين امين واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين عزت مندو درود شریف وي او ځنی مرګري بیمار دي د مرګرو چټونم راکړه د قاری سی بي ورور دی غمبار په ماته شوی څنور مریضان دي مجمع کې دي او صد مجمعنا بار دي څه زنانه دي زما عزت مندو اس پته نه لګي د چا دعا قبليږي ټول په توجه باندې الله تعالی سوچت کوي او درود شریف وي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أعطنا علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابة ورزقا واسعا وشفاء من اللهم إنا أعوذ بك من فتنة المحيا والممات عذاب يا الله جل جلاله لا کمی روز یا الله کم عبادت پیر شوه الله من کمزوري ناتوانی زمنګ نه پکې الله قصور شوه ګناه را نه شوه کمی را نه شوه الله من معاف کا یا الله دغه عبادت زمن قبول کا یا الله دی قاری صاحب دی مولانا صاحب چې کوم درس او تدریس کړي الله کوم زنانه اوریدلې کوم نارینه اوریدلې الله د خپل جواب ویل یو یو حرف څومره نیکی چې ورکه الله هغه ټول نیکی دی حاضر مجمع ته ورکا یا الله په دغه ټول نیکو کې زمونږه اجر صلا او بدله مکمل وکړه یا الله دا مجلس دا لګا ناست الله زمونږ د ټول ګناهونو الله د معافی ذریعہ او سبب جوړ کړي یا الله په دې مجلس کې سپینګری دي تو سره زنانه دي الله بار ناشتي په حیا او په پرده کې الله نوجوانان دي علما دي الله او استاد وعده ده ته د سپینګری سړی لاس خالی واپس نه لګي الله د دې د لاسو د خاطر الله زمنګ لاس مونږ ته ډک راولېګا خیر او رحمت را لپاره راکا الله برکتونه را لپاره راکا یا الله زمنګ د شته عبادت ته د اسمان دروازې کولاو کا یا الله د قبولیت په درجه کې ولیکا الله سمرم چې بیماران دي الله په دې مجمع کې دي الله د مجمع نه بار دي نارینه دي زنانه دي الله
تا بیماران کړي الله بدن استا په قبضه کې دي استا په قدرت کې دي استا په تسلط کې دي الله تو له شفای کامله عاجله مستمره ورکي الله الله د غیب او د خزانو له ته شفای کامله ورکا الله په دې حاضر مجمع کې چې د چا څه ضرورت یې الله اولاد یې اولاد ول ورکا ک اولاد یې الله فرمانبردار جوړ کا ک حلال مال یې الله حلال مال ول ورکا الله ک په کورونو کې بی اتفاقی الله په اتفاق او اتحاد باندې بدل کا الله نفرتونه زمنګ نه ختم کا الله د امن د چین د سکون ژوند منګ ترا کا یا الله دا کوم عبادت چې موږ وکړو کمزورې کوټه عبادت موږ الله په کرا عبادت قبول او منظور یا الله ستا سره زمنګ تعلق قائم کا یا الله ټول خوشالۍ راکا الله د ټولو پریشانونو الله بچ او محفوظ وساته الله د رحمتونو میاشتا څومره مرګري په جیلونو کې دی الله عوام دی علما دی مسلمانان دی الله د اختر خوشالو له خپل کورونو ترا وستره یا الله څومره مسافر چې دی الله زمنګ د علاقو دی د کم زی دی الله د اختر خوشالو له الله خپل مور پلار خپل بچو له کورونو ترا وستله کا یا الله جل جلاله دا کم مرزونه چې په موږ مسلط دی الله که زمنګ د بدو اعمالو د وجنه یا الله زمنګ توبه د موږ معاف کا یا الله د دې بدو اعمالو زمنګ بدنونه بند کا یا الله په کوم اعمالو چې ته ناراضه کیږي یا الله د هغه اعمالو زمنګ بدن بند کا الله په کوم اعمالو چې ته رضا کیږي یا الله د هغه اعمالو توفیق موږ لراکا یا الله ته زمنګ مدد وکا یا الله ته زمنګ نصرت وکا یا الله څنګه چې را باندې په دنیا کې د حیا او د پردې څادر راچولې الله په آخرت کې مرا باندې د قرنګ د حیا او د پردې څادر راواچو الله څنګه چې په دنیا کې د رسوایی او د ذلت نه بچ کړي الله مونږ ډېر بد اعمال کړي الله په آخرت کې مونږ د رسوایی او د ذلت نه بچ او محفوظ وساته یا الله د آخرت چې څه پټکونه دي الله مونږ ته آسان کا الله د جهنم نه بچ کا یا الله د جهنم د لوګي نه بچ کا د جهنم د اور نه بچ کا الله په دخول اولی باندې جنت الفردوس ته داخل یا الله په کل صراطم د بجلی د پرخ پشان پورې واسه الله جل جلاله د حشر د ساتونم بچ کا عمل نامه را یا الله په خیل اسرا الله د کسراس د عمل نامې نه بچ وساته یا الله بالکل تلری مساته یا الله مونږ ته مرا کول یا الله د قبر د عذاب نه بچ الله د قبر خوشالۍ راکړي سکرات د مرګ را باندې آسان کړي الله جل جلاله کوم خیرونه کوم دعاګانې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي الله هغه خیرونه او دعاګانې الله مونږ غواړو راکړي یا الله د کوم شرونو چې پناه وکړي الله د شرونو موږ پناه راکړي یا الله زمون د ملک حفاظت وکړه الله زمون د ملک سرحدات او حفاظت وکړه الله مونږ ته ضرور ولای جنا نصیب کا الله چې کله مرو د دې دنیا له رسختی د ایمان سم رسخت کا او بجب او زبان دا کلمه جاری کا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه inshallah,